نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. د دې وجه نه هوښیار خلق به هر وخت په دې سوچ کوي چې مونږه کم اعمال لیږو هغه کم قسم له اعمال دي، منجیات اعمال دي کو مهلکات دي، او مونږ چې کم اعمالو اثرات پریدو هغه کم دي. یوه خبره دا ده چې ستا به اعمالو طرف ته ګورې، او بل طرف ته دا چې ته به مخې ته ګورې چې تا دپاره انجام څه دی. هوښیار خلق چې دی هغوی هر وخت په خپل انجام سوچ کوي چې څه به پیښیږي. نو کم سړی چې د دواړو دپاره الرټي چې هغه اعمالو ته هم ګوري او په انجام هم سوچ کوي، دا سړی خوش قسمته دی، په ده به الله رحم وکړي. الله ورته په صورت یاسین کې وایي وإذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم. الرټ شئ، ایکټیو شئ، سینسیټیو شئ، او د حساسیت مظاهره وکړئ. د څه شي دپاره؟ ما بین ایدیکم، کوم اعمال چې ته لیږې، یا ما بین ایدیکم چې کوم انجام سره چې ته پیس کېږې. ما بین ایدیکم د کمینګ انجام، وما خلفکم او کوم اعمال چې تا وکړل. نو یو طرف ته اعمال دي، ستا ریکارډ تیاریږي، بل طرف ته یو انجام دی، هغې ته پیس کېږي. که فرض که ته خپله زندګي داسې تیرې چې په اعمالو دیم نظري، په انجام دیم نظري، او د دې په باره کې ته سینسیټیو او الرټ، نو لعلکم ترحمون، پتا به رحم وشي. نو که ته د الله د رحم ځان مستحق کې، نو هر وخت ته الرټ اوسه چې اعمالو کې څه خرابي را نشي، او هر وخت فکرمن اوسه چې انجام دې خراب نشي. خو اکثر خلق څه چل کوي؟ هغوی صحیح وما تأتیهم من آیة من آیات ربهم الا کانوا عنها مورزین. اکثر خلق دا دی چې څو ته څه نښه راوړې او هغه ته په اعمالو باندې هغه ته تنبیه ورکې، او هغه د انجام نه د باخبر کېدو دپاره ته الرټ کې، نو هغه د هغې نه مخ اړوي، وایي مړه ته وزګارې. دې وجې نه دا کار به نه کوې، دې نه به ځان ساتې. نو ته به خپل اعمال او انجام هر وخت زیر نظر ساتې، او هغه ټول پروسیجرز به استعمالې چې کوم ستا اعمال ټیک کوي. د اعمالو دوه حصې موږ ووې، یو دا چې ستا ثواب او عذاب مخې ته لاړ، او دویم دا چې ستا دپاره کنټینیوسلی یو صورتحال پیدا شو، او هغه دا چې که په دې څوک عمل کوي، نو که دا یو ښه طریقه تا پرېښي، نو ستا دپاره به د دې عمل د ښې عمل یو جاري چینه شروع شي. او نعوذ بالله که چېرې تا یو بده طریقه خلقو ته ښوولي، لکه مثال په طور وایي چې زه پاکستانی یم او زه ملیشیا ته تللی یم، د ملیشیا پولیس هغوی د رشوت په چل نه پوهېدو، ما ورته وښوو. اټ مین چې د ملیشیا پولیس څومره رشوت الي، نو د قیامته پورې به دا ستا په کاته کې لیکل شي. کم خلق چې د دې صفت نه محرومي، الله وایي دی د هدایت نه به محرومي. او د هغې یو تصویر موږ ته په صورت یاسین کې ښیي. نمبر 1، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. دې داسې دی لکه ته چې یو سړي ته واګې واچې، یا یو سړي ته توق واچې، او سړي ته رسۍ واچې، هغه د هغه د زنې ته ورړم شي. نو چې زنې ته ورړم شي، خامخا به بره ګوري، نو دی په بره ګوري، نو ښکته نه ګوري. نو دی ته د سوچ او د بیچار موقع نشته، دی د فرعونیت شکار دی. نو دی چې دی د مخ په بره دی، نو دی نه خپل اعمالو ته ګوري او نه خپل انجام ته ګوري. بیا یو بل مثال موږ ته ویلی، انا وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. مخې ته هم دیوال دی، نو دی فیوچر ته نه ګوري، انجام ته. شاته هم دیوال دی، نو اعمالو ته نه ګوري چې یاره اعمال مې څنګه پاتې شو، اډو غم یې نه کوي. نو دا داسې سړی دی لکه ړوند چې نو یې نو چې نه نو دی د هدایت نه محرومه دی. د دې وجې نه د دې بدقسمتۍ نه د ځان بچ کولو دپاره زموږ ټول سوچ به په دې چې زموږ اعمال دي ښیي، چې زموږ انجام ښه شي. او د اعمالو د ښه کېدو دپاره ستا سره الله تعالی تا ته 2 پروسیجرز ښوولي دي. یو دا ایام الله چې د مخکنو خلقو په تاریخ سوچ کوه چې هغوی بد اعمال کول نو څه انجام یو، او چې هغوی ښه اعمال کول نو څه انجام یو. که ریسنټ واقعات یې نو په ته سوچ کولی شي، لکه پرون نن د جون 6 تاریخ ته، نو په 5 جون یا په 4 جون د بګرام ایرپورټ د امریکې فرعون خالی کو. هغه د امریکې فرعون چې د نن 60 کاله مخکې راغلی او د افغانستان مجاهد یا مولا ته وی چې مونږه ګورې شکست چرته نه منو، نه مونږ شکست چرته مومو، وی نیور ډیفیټ. او خپلو بازارونو ځای په ځای لیکلیو، او چې کوم مجاهد جیل کو او یې په پنجره کې د څاروي په شان بند کو،
او هغه به په ورځ کې یو پیره صرف ایستو هغه مجاهد تر اوسه ژوندی دی هغه وایي زه چې به ایستم ما چې به ردي دی ریټن ته وکتل نو ما به چې یا الله مونږ خو ستا دین دپاره لګیا یو د دې سړو دا خبره غلطه ثابته کې او مونږ دا یقین دی چې ستا دین به په دې غالب کیږي نو چې پرون په 5 تاریخ هغې وتل نو هغې عالم او هغې مجاهد ورته کتل وی الله زما خبره د 20 کاله پس رښتیا کړه خو شکر دی چې مجاهد د حوصلې مظاهره وکړه د استقامت مظاهره وکړه نو د دې نه تا ته پته لګي چې د فرعون فرعونیت د متکبر تکبر لکه څنګه چې نن د امریکې تکبر په خاک کې میلاو شو او هغه کسان چې هغه د امریکې ملګري وو هغې سره غم دی چې خدای دې لاړ شي چې موږ به چاته ځو ځکه چې د الله نه علاوه چې د چا لمن دې ونیوه هغه بس تا نه یو پیره چوټ کیږي او ته به بې اثرې پاتې کیږي لکه څنګه چې نن د افغانستان هغه خلق بې اثرې پاتې شو چا چې د امریکې لمن نیولې وه دې ته ایام الله وایي په دې باندې یو طرف ته تا ته د نمرود او د ابراهیم علیه السلام قصه ده بل طرف ته تا ته د موسی او د فرعون قصه ده او بل طرف ته تا ته د نوح او د قوم نوح قصه ده دا ټولې قصې چې ستا په ذهن کې یي چې دغې خلقو سه انجام شو دې ته ایام الله وایي او بل طرف ته الا الله د خدای پاک چې کوم واقعات کیږي کوم ساینټیفیک ریولوشنز چې روان دي کوم افاقي نشانیه چې دي هغې ته ګوره او د هغې نه خپله مقصد د هغې نه خپله فایده اخله او عبرت ته اله وی ته به په کلي کې که نه نو په کلي کې به ستا مخې ته صحیح پټی به یي که نه دغه پټی ستا د عبرت دپاره پوره دی خو تا ورته وکتل نو څنګه به ورته ګورې نو قرآن تا ته په صورت یاسین کې وایي وآیت لهم الارض المیته د خپل پټي ته وګوره چې دا شړ دی او په دې باندې بوټي نشته احییناها واخرجنا منها حبا نو په دې کې مونږ فصل راوخیجاو نو فمنه یاکلون ته ترې خورې د ځمکې نه د شړې ځمکې نه د وچې ځمکې نه فصل راخیجول په هغې کې غلا او واښه پیدا کول دا دومره غټ ریولوشن او دومره غټ انقلاب دی لکه څنګه چې د ځمکې نه یو ژوندی وښه بار ته راوځي خو دې له ته اهمیت ځکه نه ورکې چې دا روټین اکټیویټیز دي ډیلی روټین دی هر کال دا چل کیږي نو پتا اثر نه کی حالانکه په حقیقت کې دا ډیره غټه خبره ده دا ځمکه وه د ځمکې د پاسه یو د خاورې یو لیرو چې زرخیزو د هغې دپاره دننه په هغې کې تخم و چې په هغې کې فرټلایزیشن کېدو د هغې سره موافق هوا وه د هوا نه علاوه موافق بارانو دا ټول یو ذات ارینج کړل او دا ترې راووتون د دې نه عبرت والا څنګه چې دا وچه ځمکه دا شړه ځمکه دا بې فصله ځمکه فصل زرغون کو دغه شان به د الله تعالی د طرف نه رالیږلی قرآن په دې معاشره کې اسلام ژوندی کی او دغه شان به په دې مخامخ مقبره کې دغه مړي چې پراته دي یو پیره دا ژوندي شو دې ته آخرت وایي نو الله وایي دې ته وګورئ نو د دې نه به تا ته پته ولګي نو که فرض که ته عبرت اخیستل غواړې نو د دې نه عبرت والا چې دا ځمکه ستا مخې ته ده د دغه ځمکې کې کوم دا چینجز راځي دا ستا دپاره پوره ده خو که فرض که ته په کراچۍ کې او هلته کې ځمکه تا ته نه ښکارېږي او د فصل رویدګي او د فصل راتلل تا ته نه ښکارېږي نو خواته یې دریاب دی جو بیا هغې دریاب ته لاړ شه نو په کنارې کې چې کله ته لاړې او د دریاب په کناره کې سی سایډ ته لاړې او هلته لږ کېناستې نو الله وایي دې خبرې ته ګوره زه تا ته یو خبره کومه او دې ته وګوره وآیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون دا مخامخ جازونه چې دي دا په دې دریاب کې نه غوپه کېږي دا ولې چې موږ یو قانون رخ کړی دی چې د کم یو شي وزن د مساوي الحجم اوبو د وزن نه کمی نو هغه به د اوبو د پاسه ګرځي لکه ستا دا کشتی چې ګرځي نو مخامخ جاز دی غټ نو دومره دیو هیکل جاز دی لکه غر چې او هغه د اوبو د پاسه ګرځي هکه ستا سره په جیب کې یو میخي او هغه تا د دریاب ته ورتاو کې نو هغه ویښته ځي دا ولې الله وایي موږ دا قانون رخ کړی دی د دغې قانون د برکته ته په دریاب کې سفر کولی شي نو په ځمکه باندې رویدګي ستا دپاره دلیلو نو په دریاب کې دغه د کشتو او د جازونو چلیدل دا ستا دپاره چلندی کو کله دا ستا دپاره د هدایت یو دلیل کېدی شي او که کله موږ غوښته دا قانون واپس واغست نو وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون ستا رسورلی موږ په خوشکۍ م تنظیم کړی دی دا موټرې او لارۍ دا د نیوټن د قانون
چې هغه دریم نمبر قانون چې د هر عمل دپاره رد عملي په هغې قانون چې کله الله وایي موږ راخ کړی د هغې مناسب چې تا کله خپل مشینري جوړه کړه نو هغه په ځمکه ګرځي پهیه ایجاد شوه ته د یو ځای نه بل ځای ته ځې دا د لمونږ کړي دي او بیا چې کله د هوایي جهاز اصول تا اپناو کړل نو په فضا کې هم ته سفر کې دا درته مونږ کړي خو کله چې موږ دا خپل اصول والو نو وان نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون کله موږ دا خپل اصول واپس واغستل ستا را کشتۍ به ډوبه شي ستا را گاډی به اکسیډنټ وکړي او ستا دا جهاز به کریش شي او بیا به ته هېڅوک به دې پاتې نه شي ستا د امداد دپاره به هېڅوک نه یې د دې وجې نه که ته فرض کا د ځمکې نه عبرت نشي اخیستی نو چې د دریاب نه عبرت والا او یو بل ځای ورته ښایي که فرض که دریاب هم ستا خواته نه او ځمکه دې هم خواته نه ته په سنګاپور یا په کولالمپور کې په یو داسې بلډینګ کې چې صرف اسمان اینې نو بیا به د عبرت څیزونه څنګه لې نو الله تعالی وایي چې بیا خو ستا لپاره بله یو طریقه ده که نه شپه ورځ خو به یې هلته که نه نو آیة لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون بیا د شپې ته وګوره د شپې مثال داسې واله لکه تور صادر چی او د ورځې داسې واله لکه سپین صادر چی او سپین صادر چې د تور صادر د پاسه وغوړی نو کله چې دا سپین صادر ترې راکاږې د شاته د ښکته به څه پاتې شي تور صادر به پاتې شي نو ګوره موږ هم دا سپین صادر د ورځې ترې راکاږو نو توره شپه پرې راشي نو دې ته وګوره نو دا ورځ شپه چې موږ بدلو دا زموږ یو قانون دی تاله موږ ځمکه جوړه کړې ده هغه ځمکه په 24 ګنټې کې په یو خاص سپیډ روټیشن کوي او هغه روټیشن نیمه ځمکه نور ته مخامخ کې هلته ورځي او نیمه ځمکه د نور نه پناه کې هلته شپی او بیا دا شپې والا حصه ورځې له راشي او ورځې والا شپه لاړ شي دا ټول موږ په روټین کې کوو دې ته وګوره د دې نه به ته فایده والې دا کار ولې روان دی دا ځکه روان دی چې بلې نه نور موږ کلک په خپل ځای باندې ودرولی دی او ته خو ورانی کوې خو نور ورانی نه کوي هغه ته موږ وایو په دې سپیډ به چلیږي په هغې سپیډ روان دی موږ ورته وایو دوره فاصله به ستا د ځمکې نه نو حقه فاصله هغه برقرار ساتي خپله فاصله کمی نه ځکه که د نور فاصله د ځمکې نه کمه شي نو ټول خلق به وسوځي او که د نور فاصله د ځمکې نه زیاته شي نو ټول خلق به د یخنۍ نه مړ شي نو د نور او د ځمکې په منځ کې کوم مخصوص فاصله چې ده هغه هم نه کمی او نور خپل روټیشن هم نه ختمی هر سهار په خاص ټایم راخیږي ماښام په خاص ټایم پریوځي او بیا په شپه په کال کې هغه په خپل اربټ باندې چې کوم روټیشن د ځمکه د هغه نه غیر چاپیره کوي نو هغه موسمونه بدلی نو پتا کله جمع او کله د باندې وړي نو والشمس تجري لمستقر لها نو بیا د اسمان ته وګوره نو نور به پکې ویني نو د هغې خپل یو روټیشن دی نو ذلک تقدیر العزیز العلیم نو بیا دا تقدیر او دا اندازه دا هغې ذات مقرر کړې ده چې د هغه دوه صفته دي یو خو زورور دی خپل اصول امپلیمنٹ کولی شي او یو پوه دی هغه ته پته ده چې کم ځای کم شی پکار دی او بیا هغه د نور سره یو سپمۍ هم جوړه کړې ده او هغه سپمۍ کې چونکې کمبسشن نه کیږي په نور کې کمبسشن کیږي یعنې ګرمي ده پکې په سپمۍ کې نشته د نور هغه لایټ هغه ریفلیکټ کوي نو والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم نو سپمۍ ما ستا دپاره په اسمان کې یو آسماني کیلنډر مقرر کړی دی چې اس کو دیکھ کر تا ته پته لګي چې دا د 15 ده دا د 20 ده دا د 22 ده او ته ورته ګورې چې کله دا ځمکه چې ده دا شپمۍ چې ده دا زړه شي لکه بیګا چې زړه شوې وه نو چې کله ته سهار د مانځه نه مخکې یا وروستو نور خواته ته وګورې نو هغه شپمۍ به داسې وي لکه کجورې کږه څانګه چې نو الله هغې ته اشاره کوي حتی عاد کالعرجون القدیم په 27-28 ورته ګوره دا شپمۍ به تا ته د کږې څانګې د کجورې په شان ښکاري د دې نه عبرت والا او بیا وی چې ګوره یو بله خبر ورته کو فرض که ته وای چې زه په دې یوازې خو په دې پوه نه شم نو که ستاسو غوجلي که نه نو خپلې غوجلې ته وګوره نو هلته کې موږ ستاسو دپاره څاروي ساتلی دي او هغه څاروي چې په هغې کې ستا دپاره د خوراک څیزونه دي نو هغه څه دي نو هغې ته وګوره نو ستا غوجل هم ستا دپاره د عبرت ذریعه کیدی شي نو اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون ستاسو له موږ څاروي پیدا کړي دي دا بیزه ده دا ګډه ده دا اوښ دی دا غوا ده او دا میخه ده
اوس دا غوا میخه او دا بیزا او ګډه ته وایې دا زما دي، وایي لکه دا د چا دي؟ وایي دا پلانې د دغه نه راغلی دا دومره ډېر شی بیزې راوستې دي او پلانې د کالام نه یا د اوشونه راغلی دا دومره میخې ورسره دي او یاره زبردستې میخې د پنجاب نه راوستې دي. دا میخې چې دي دا ټولې موږ کړي دي خو ته په خپل نومونه کې فهم لها مالکون. خلق وایي دا زما میخې دي، خلق وایي دا زما اس دی، خلق وایي دا زما غوا ده. نو خلق صفت کوي ولې وذللناها لهم، نو موږ دا د دې دپاره مطیع کړي دي. ګوره ته په منظري سورلي نشي کولی، ته په شرمخ نشي کولی، ته یک ته نشي نږدې کېدی. نو که د یګ او د منظري په شان په دې کې هم داسې خوی وی چې تا به بیا څه چل کاو، نو وذللناها لهم، دا موږ ستا دپاره کمزوري کړي دي. نو ستا یو ماشوم هلک یې مخ هارې نیولی او یو غټ وخت هغه سره ګرځي، نو فمنها رکوبهم، نو ته پې بیا سورلي کې، نو ومنها یاکلون، نو دا بیا تا لالی دا غواګانې او دا بیزین د دې نه بیا ته غوښې خورې. ولهم فیها منافع و مشارب، او په دې کې دننه موږ فیکټرۍ لګولې دي، نو تا دغه درکوي پی درکوي. نو یو طرف ته پی تا ته میلاو شي، نو بل طرف ته تا ته شملې میلاو شي، نو بل طرف ته تا ته غوښه میلاو شي، نو بل طرف ته د څرمنې نه ته څپلۍ جوړی، نو بل طرف ته د ویښتو نه ته بیا ځان له کمبلې جوړی. نو افلا یشکرون، په دې نه پوهېږئ. گویا کې زمونږ د پوه کولو دپاره الله تعالی وایي چې که ته سوچ کې نو اسمان ته وګوره، نو د نور د روټیشن ته د ځمکې روټیشن ته که ته ځان پوه کې، نو ځمکې ته وګوره چې په دې ځمکه باندې موږ فصل څنګه زرغون کړی، نو که ته ځان پوه کې، نو که دریاب ته وګوره نو کشتۍ نه به عبرت والې، نو که ته ځان پوه کې نو خپلې غوجلې ته وګوره نو د څاروو نه به والې. نو آخري خبره دا ده چې لږ ځان ته وګوره که نه. نو اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه، هر انسان چې دی په دې ایګری دی چې زه په خپله ما ځان نه دی پیدا کړی. کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میں خود پیدا ہوا ہوں، میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. په دې خو ټول متفق دي. نو د څه نه؟ نو قرآن او ساینس تا ته وایي چې ته د یو داسې ډراپ نه پیدا شوی چې هغه یو د مدر د طرف نه یو د فادر د طرف نه او د هغې نه زایګوټ جوړ شو، مختلف سټیجز جوړېدله، بیا ته جوړ شوې. خو ستا دا راتلل دنیا ته هم ډېر زیات ګران کارو، خو الله تعالی ته راوستی او تعالی شکل درکو. او بیا دغه انسان چې کله لوی شي نو الله د هغه نه ګیله کوي، نو وایي انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین. بیا د زموږ سره جنګ کوي. الله سره جنګ کول، د الله سره پرزول کول، په الله حملې کول، دا الله په خپله پوخا ویلي او چې موږ پرون بله ورځ ولیدل. وضرب لنا مثلا ونسی خلقه، دی چې موږ له دا مثالونه راکوي دا ولې د خپل پیدایش شیري. او د دې واضح مثال په بله ورځ کې د ملالې په صورت کې راغی. ملاله چې زمونږ یوه وریره ده، ملاله چې هغه د ضیاءالدین لور ده. ضیاءالدین زمونږ یو ورور دی چې د هغه د نوم نه پته لګي ضیا رڼا ته وایي، دین ته وایي. نو چې د هغه پلار حضرت هغه له دا نوم کې خودونو مطلب دا چې د هغه پلار یو نیک سړی و. بیا موږ ته پته ولګېده چې د هغې والد صاحب چې و مولانا روح الامین نوم و، هغه یو بهترین انسان و د خپل ځای، او د ده تعلق د برکاڼا سره و. نو د برکاڼا په شانګله کې دی، نو شانګله په سوات کې ده، نو سوات په ملکنډ کې دی. نو په دنیا کې مشهور ځای د مذهب په لحاظ سره یو طرف ته پاکستان دی، نو په پاکستان کې بیا مشهور ځای ملکنډ دی. د دې وجې نه د شریعت خبرې چې راځي نو اکثر د ملکنډ نه راځي. او کم کسانو چې پیشنګویي کړې ده چې کم فوجونه به بیت المقدس ته ځي، نو خراسان لفظ په احادیثو کې راغلی. نو د خراسان کومه نقشه چې دی چوړی نو د افغانستان څه علاقې او د پاکستان ملکنډ علاقه. گویا کې چې د ملالې تعلق د یو بهترین او ښکلي خاندان سره دی. یو ښکلي پلار چې د هغه ضیاءالدین نوم دی، یو ښکلی نیکه چې مولانا روح الامین د هغه نوم و، د خپل ځای د خپلې علاقې د یو ښه خاندان نوبل فیملی سره تعلق ساتو. خو هغوی د خولې نه داسې خبره وخته چې موږ ته د صورت یاسین دا آیات مخې له راغی چې وضرب لنا مثلا موږ له مخې له راځي. په ملاله باندې لږې ورځې مخکې ډزې شوي وي یا حمله شوي وار چا چې کړو، خو موږ پې خفه وو. خو اوس ملاله ډزې کوي په الله باندې، په رسول الله باندې او په سماج باندې، نه په دې موږ خفه یو. او موږ ته افسوس په دې راځي چې د یو ښکلې کورنۍ د یو ښکلي خاندان یو ښکلې ماشومه چې هغه له پکار وه چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها سره سیالي کولی، نو هغې د مغرب د خوشحالولو دپاره داسې الفاظ د خولې نه وختل چې الله له په پرزولو ورځي. نو کمې ډزې چې په ملاله شوې وې په هغې ډزو موږ خفه وو، خو چې کمې ډزې ملاله نن په الله په رسول په سماج کوي په هغې موږ ته ډېر افسوس دی. د دې وجې نه موږ ته یو پکچر دا راځي چې حدیث کې راغلي چې هغه سړی تباه دی
چې هغه د بل د دنیا دپاره خپل آخرت خراب کړي. خو د ملالۍ د پیکچر نه داسې پته لګي چې د هغې والد صاحب الله دې ورته هدایت وکړي او هغه چونکې د تعلیمي دنیا سره د هغه تعلق او اکثر د هغه دوستان څومره چې زه پیژنم نه نیکان خلق دی نو هغه ولې به داسې کار کوي. خو بظاهر داسې ښکاري الله دې کړي چې داسې نه وي چې هغه د خپلې دنیا جوړولو دپاره د خپلې لور آخرت خرابوي. اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی بیٹی کی آخرت کو داو پر لگاتا ہے او هغه الله له په پرځولو ورځي، رسول الله له په پرځولو ورځي او سماج له په پرځولو ورځي، انسانیت ته ډېر غټ نقصان رسوي. وی الله له څنګه په پرځولو ورځي؟ وی الله ویلو چې وانکحوا ما طاب لکم من النساء، تاسو د خپلو ښځو نکاح وکئ. نو دا وی نکاح ته څه ضرورت دی؟ گویا کې د الله خبرې نه دا کاونټر ایکشن کوي، دا الله له پرځول شو. ګوره دا په الله ډزې کوي. او بل الله څه ویلو؟ وانکحوا الایام منکم، کونډې ښځې چېرته پرېږدئ ما، چېرته چې کونډه او بیوه چېرته درته میلاویږي د هغې مناسب خاوني، نو په کار ده چې نکاح وکئ. ځکه چې انسان په ډیوټو کې یو ډیوټي دا ده چې دی به نسل کنټینیو ساتي. پریزرویشن آف سیلف، د ده ځان بچ ساتلو دپاره دی به ډوډۍ خوري. پریزرویشن آف سپیشیز، د خپل سپیشیز د خپل نسل برقرار ساتلو دپاره دته کې سیکس پوټنسي ده، یعنې په ده کې جنسي میلان دی او د هغې پراپر طریقه به استعمالوي چې دی نسل بړاو کړي. د نسل بړاولو دپاره دوه طریقې دي، یو پاکیزه طریقه ده ته نکاح وي، او بل لیوینګ ټوګیدر یا لیوینګ ان ریلیشنشپ. کمې چې ملاله ویلي دا دي لیوینګ ان ریلیشنشپ باندې چې ته عمل وکې نو ګندګي به پیلاو شي او غټ نقصان به دا وشي چې د نکاح پاکیزه چې رسول الله ویلو النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فلیس مني، نکاح زما سنت دي او زما د سنتونه چې چا دغه وکړو دا ملاله پکې راوله نو فلیس مني، دا زما امتي نه دی. نو موږ ته به سور افسوسي چې زموږ ورېره د پیغمبر د امت نه وځي، الله دې نه کړي چې وځي، الله دې له توبې توفیق ورکړي او خدای دې کړي چې دا خبر هغې نه یې کړي. خو که داسې شي نو بیا دا حدیث په پیټ راځي. بل د الله سره جنگ، رسول الله سره جنگ، سماج سره جنگ، ځکه د زنانه دپاره د ټولو نه غټ پروټیکشن خاوند دی. دې وجې نه الله ته په قرآن کې قوام ویلی دی. بعضې کارونه داسې دي چې انسان د بس نه بار دي، لکه مینه. نو الله د خاوند په زړه کې د ښځې دپاره مینه پیدا کړې ده او د ښځې په زړه کې د خاوند دپاره مینه پیدا کړې. د دې وجې نه فیملی سټرانګ وي. نو الله وی وجعلنا بینکم موده، موده مینې ته وایي. خو دا مینه پالکوالي کوي. خو کله چې دا هلک او دا جینۍ بوډاګان کېږي نو په کار ده چې مینه ختمېدی، ځکه چې د هغوی شکلونه هغه پاتې نه شي کوم چې په جوانۍ کې. خو الله وی نه ورحمه، ما په دې کې بیا رحمت هغه مودت رحمت ته بدل شي. او بیا بوډا په خپله بوډۍ دومره خفه کېږي چې هر بوډا خپلو زامنو ته وایي چې د مورن ګورې ډېر زیات خیال ساتئ، مورن کمزورې ده، مورن چېرته خفه نه کوي. او ابۍ په کور کې خپلو هنګیندو ته خپلو لوڼو ته وایي چې د بابا سپلی ګورې پالش کوي، د بابا جامې ګورې اسري کوي، بابا له ګورې په ټیم کانه اوسئ. خدای دې مکه که دغه بوډۍ کله مړه شي نو هغه خاونه بوډا بابا وایي ورک شوم، ځکه چې زما به یې ډېر خیال ساتو، ما ورسره پالکوالي کې ډېر جنګونه کړي وو، ډېره مې وخلې ټکولې وه، خو لیکن اوس چې دې زما کم خیال ساتلی ټولو ښځو ته به وینا کوله چېرته دې مرور نه شي، دې ته رحمه وایي. الله پخوا ویلو مودتن و رحمه، په هلکوالي کې په جینکوالي کې مې وله مودت پیدا کړي مینه، او په بوډاوالي کې مې پکې رحمت بیا کېښود. او دا د رحمت تقاضا چې فیملی سټرانګ وه، هغه سټرانګ فیملی چې ټول یورپ هغې ته زیریږي او د یورپ خپل فیملی تباه شو. نو هغوی چې کله راغلي دغه ټوني بلیر ښځه، هغه چې دی فیملی سیسټم نه ټوني بلیر د برطانیې وزیر اعظم کله چا متاثره شو نو هغې ایمان راوړ. ګوره هغې ایمان راوړ، چې کله ایمان راوړ نو د هغې زوی زامن هغې ته وی مم یو ویل کور یور فیس، مامی امي ته به مخ پټې، هغې وی نو آی ویل کور مای هول باډي، زه به غټه بولقه په سر وم، زه به ځان پټوم، ځکه د هغې اړه ته ایمان پرېوتی و. نو موږ لا د ټوني بلیر ښځه چې دا هغه موږ ته زیریږي، نو که فرض که دا فیملی سیسټم ته ختم کړي نو دا خاوند چې دی د ښځې دپاره دې ته قرآن قوام ویلی وی. قوام څه ته وایي؟ محافظ ته وایي، نگران ته وایي، د ضرورت پہ زندگی پورے کرنے والا ته وایي، عورت کا محافظ اس پر جان نچاور کرنے والا ته وایي. د هغه دپاره یو همدرد سیکورټي ګاډي خاون سره د ښځې دپاره همدرد مینه کرنے والا، اس کی ضروریات پوری کرنے والا، اس پر جان نچاور کرنے والا ایک سیکورٹی گارڈ ہے.
د دې وجې نه چې د کمې ښځې نه خاوند لاړ شي نو د هغې سیکورټي ګارډ ختم شي او د هغې د زړه نه چې کوم اواز وځي نو کومو کسانو چې د پروین شاکر هغه نظم کتلی پروین شاکر یو شاعره ده یو قابله ښځه ده د هغې شعرونه مشهور دي خو چې کله خاوند هغه پرېښوده نو خپل بچی ورسره په غېږ کې و او په خپل ډرس کې چې هغې کمې شعرونه د زړه د ویښه را ایستلي وو چې وہ گیا بتا کې بھی نه گیا ما ته ویل نه دی او لاړ شو ایک لکیر کینچ کې گیا دیوار بنا کې نه گیا یعنې دیوال یې جوړ نه کو صرف یو کرښه یې راښکا از اوس هم پته میم چې دی به واپس راشي د هغې نه پته لګي چې هغې ته څومره افسوس و نو کم خلق چې د نکاح خلاف خبرې کوي هغه زنانه سره ظلم کوي ځکه زنانه د صاحبان نه یعنې د سوري نه د محبت کرنے والا سیکورټي ګارډ نه د یو چت نه محرومه کوي او کومه ښځه چې د هغې خاوند نه د هغې مثال د هغې بادیاوي چې د هغې تار کټ شوی پتنګ وی بادیاوي ته کله چې د پتنګانو مقابله د بادیاوو او د هر چا سره خپله رسۍ او هغه رسۍ د هغې بادیاوي هغه تار چې دی هغه د یو سړي په لاس کې نه یې کنټرول کوي خو چې کله تار یې کټ شي نو بیا پې خلق را منډې کي نو هغه بادیاوه تختی نو بادیاوه خو چونکې نری نو په تختولو کې ټوکړې ټوکړې شي نو د کوم ښځې چې د نکاح د رسۍ کټ شوه د هغې مثال د هغې بادیاوي چې هغه اوس هوا تختی او خلق پې را منډې کي نو په دې تختولو کې خلق ځان له بیا تختی نو په تختولو کې ټوکړې ټوکړې شي نو زنانه د ټوکړې ټوکړې بچ کولو دپاره چې دا ټوکړې ټوکړې نه شي دا محفوظ وي د هغې دپاره د نکاح یو محفوظ چت هغې ته اویلیبل دی او دا څنګه کله چې انسانیت شروع شوی دی د هغې وخت نه نکاح شروع شوی دی د دې وجې نه وایي چې د ټولو پیغمبرانو شریک سنت چې دي یو نکاح دی یو مسواک دی یو طیب یعنې خوشبویي لګول دي نو دا د پخوانو نه وخت نه راغلې خبره ده دې وجې نه حضرت جبریل چې رسول الله ته کومه خبره کړې وه هغه د ورېرې په حیثیت سره زه په دې موقع باندې ملالې ته کوم رسول الله ته جبریل څه ویلي یا محمد عش ما شئتا محمد خوښه دې ده ستا چې څومره ژوند غواړې دومره ژوندی پاتې شه خو فانک میتون ته به مرې موږ په دې موقع د ملالې ته دا وایو چې عش ما شئتې څومره چې ته ژوند غواړې جو ژوند تیر کا خو فانکې میتون دا یاد ساته چې یو پیره به مرې د کوم مغرب د خوشحالولو دپاره چې ته دا منډه وخې هغه مغرب د شاعران په کار نه راغلی هغه مغرب د بګرام د ایرپورټ په کار رانغی هغه مغرب نن دغه د افغانستان د صدر غنی په کار رانغی نو اب ستاسو په کار راشي نو عش ما شئتې څومره ژوند چې تیرې نو تیر کا خو فانک میتون یو پیره به مرې نو جبریل رسول الله ته وی وحبب من شئتا فانک فارقه څوک چې د خوښې هغه سره مینه وکړه خو یو پیره به یې پرېږدې نو موږ هم خپلې ورېرې ملالې ته وایو چې وحبب من شئتې چې څوک د خوښې هغه سره که ستا تسلیمه نسرین خوښي که ستا دغه سلمان رشدي خوښي او که ستا د امریکې کفر خوښي که ستا د حضرت عایشې او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها پاکیزه زندگی خوښي څنګه چې د ټوني بلیر ښځې ایمان راوړ او څنګه چې د بی بی سی نماینده ریډلی او څنګه چې د امریکې مریم جمیله که دغه ګروپ تی خوښي خو فانک فارقه دا ملګری به ستانه یو پیره پاتې کیږي او اخري خبره چې جبریل رسول الله ته کړې وه وعمل ما شئتا څه عمل چې کې نو هغه کوه ستا چې څه خوښي هغه کوه خو یاد ساته فانک مجزئ تا به د دې سزا جزا میلاویږي نو موږ هم خپلې ورېرې ته دا وایو چې خپله د خوښه ده چې په یورپ کې هر څه کې که د اسلام خلاف خبرې کې که د اسلام په حق کې خبرې کې خو سزا ته تیاره شه او جزا ته هم تیاره شه الله دې کړي چې ته د جزا دپاره تیاري وکړې او د سزا نه بچ شې ځکه انساني زندگی چې ده دا په حقیقت کې سفر دی اعمال سے انجام کی طرف اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين